السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولانا عطاالرحمن منګه د نهم کلاس مطالعه قرآن کورس او سبق شروع کړی و. هغې کې نن د سورې مریم دویم نمبر رکوع ده. تاسو زموږ په چینل باندې نه وي نو تاسو دا سبسکرایب کړئ او همدارنګه بل آیکن بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ ویډیو دا په وخت باندې راشي. نو دا سبق به مونږه شروع کو دویمه رکوع د سورې مریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب مریم. تاسو یاد کئ په کتاب کې په دې قرآن کې مریم ذکر د مریم. اذ انتبذت من اهلها کله چې دا جدا شوله د خپل اهل نه مکانا شرقیا هغه ځای ته مشرق طرف ته دا جدا شوله چې دا د لامبلو دپاره او یا دا د عبادت دپاره یو ډډې ته شوله. د دې وجې نه مشرق طرف ته دوی عیسیان چې کله مونځ وغیره کوي نو دا مشرق طرف ته مخ کوي. دا دوی په نسبت باندې هغه مقدس دی. فاتخذت من دونهم حجابا وینیو اخور خلقونه پردې لره پردې هغه ځان ته وکړله د خلقونه جدا شوله. دا دواړه اقوال چې کوم تاسو ته مو وویلو دا علامه قرطبي رحمه الله ذکر کړي دي چې یا د عبادت دپاره یا د لامبلو دپاره. فارسلنا الیها روحنا من اولیږه دې ته خپل روح نه مراد یا دا روح دی چې کوم حضرت عیسی علیه السلام دی او یا د دې روح نه مراد حضرت جبریل علیه السلام دی. فتمثل لها پس ظاهر شدیتا بشرا سویا د انسان په شکل کې سویا برابر. نو دا قول د حضرت جبریل علیه السلام زیات غوره دی ځکه دلته د انسان په شکل ورته دی راغی. انسانانو کې دا استعداد نشته دی چې حضرت جبریل علیه السلام یا بل یو فرشته هغه په خپل شکل باندې وویني او ګینې دی بیا هم داسې پاتې شي. قالت انی اعوذ ویل حضرت مریم انی اعوذ بالرحمن یقینا زه پناه غواړم په الله پاک سره من کستانه ان کنت تقیا که چېرې ته پرهیزګاره نو زه تا نه پناه غواړم. قال انما انا رسول ربک ویل حضرت جبریل علیه السلام انما انا رسول ربک یقینا زه فرشته د رب د طرفه زه قاصد او فرشته یم زه رب د طرفه یم د خپل ځان نه یم راغلی. لاهب لکی چې زه درکم تا ته غلاما زکیا الک پاک تا ته الله پاک زوی درکي. نو دا خو حضرت مریم به ویل چې دا خو ګوره اسباب عادیه نشته دی چې کوم عادت عام طور د ولد دی د اولادو دی نو خو نشته دی. دلته بیا وروسته سوال هم راځي چې ګوره چې کوم انسانان د عادت خلاف هغه پیدا شوي دي نو هغې کې یو عیسی علیه السلام دی یو آدم علیه السلام دی. دا د عادت خلاف دی. عادت هغه بغیر مور پلار پیدا شوی دی او حضرت عیسی علیه السلام بغیر پلاره پیدا شوی د الله په حکم باندې. قالت ویل دی مریم انا یکون لی غلام څرنګه وي ما دپاره هلک وي ولم یمسسني بشر نه دی مسه کړی ما در یو انسان ولم اکو بغیا او زه خو زناکاره هم نه یم. قال الله پاک وفرمیل د فرشتې په ذریعه ورته ویل کذلک همدارنګې به
دې حالت کې به ته ته به واده وغیره نه کې او نه دې زنا کړې ده. قال ربک ویلی رب ستا همداسې به ته او دا رب ستا رب ویلی دی هو علی هین دا ما باندې آسان دی چې د بغیر اسبابو تا ته اولاد درکما ولنجعله آیة للناس دې لپاره چې موږ وګرځو د لره نشانه د خلکو دپاره ورحمتا منا او رحمت لخپل طرفه وکان امرا مقضیا او دې دا کار فیصله شوی دې فیصله شوی ده بس دا به الله تعالی درکوي. فحملته پس بار کدل را دې ماشوم لره په ګېډه باندې حضرت مریم ابیدا بار کو فانتبذت به مکانا قصیا پس دا لاړله لرې ځای ته جدا شوله چې کوم دی مکانا ځای ته قصیا لرې ته دا لرې لاړله فاجاءها المخاض راوسته دې لره درد ځای چې کوم د ماشوم د پیدا کېدلو په وخت کې چې کوم تکلیف وي نو دې لره دې محتاجه کړله الی جذع النخلة ډډ دیو کجوري ته قالت یا لیتنی مت قبل هذا دی ویل ای کاش ما دپاره مت قبل هذا چې زه مړه شوی وی د دې نه وړاندې دا څنګه حال دی یو خو د دغه نه یېرېدله د شرم نه چې دا خلک به څه وایي دا قوم به څه وایي بل طرف ته تکلیف وپې وکنت نسیا منسیا او زه بلکل یې راکړی شوی وی فناداها من تحتها آواز وکړه دې ته حضرت جبریل علیه السلام د لاندې طرف نه دا بره ځای باندې وه د لاندې نه حضرت جبریل علیه السلام یا بل یو فرشته وه آواز یې ورته وکړو الله تحزني چې ته خفه کېږم قد جعل ربک په تحقیق سره الله ګرځولې تا لپاره تحت کې لاندې سریان یو لختې یا یو نیر سری اصل کې وړوکي نیر ته وایي وړوکي لختي ته وایي او دارنګې چې کومه چینه ده هغه دغه دی کې راووتله یا چینه راووتله یا یو لختې و هغې کې اوبه وې پاکې وهزي الیک بجذع النخلة او خوځوه ځان ته ډډ د کجوري ور الله جل شانو په دې باندې قادر و چې دې ته د اوبه هم داسې ورکړې وي چې انسان ته د وخت کې د اوبو ضرورت وي او د کجورو خاص کر د ګرمایش ضرورت وي نو دا ورته الله ورکړلې او دې لپاره رطب کجوري دا ډېرې دي چې تازه کجوري نو دا ډېرې ښې په دغه دوران کې د کجورو ضرورت وي د ګرمایش زنانو ته د ګرمایش ضرورت وي وهزي الیک بجذع النخلة خوځوه ځان ته ډډ د کجوري تساقط علیک راغورځېږي به تا ته رطبا جنیا کجوري تازه کجوري به تا ته راغورځېږي نو الله قدرت لرو خو د انسانانو ته هغه دا سبق ورکوي په دې کې چې ګوره په خپله بس حرکت کې نو الله جل شانه به تا ته هغه اسباب برابروي فکلي خورا واشربي اسکه وقري عینا او یخوه سترګې خپل په دې بچي باندې فاما ترین من البشر کچری تو ویني یو انسان احدن یو کس لرا فاما ترین کچری تو ویني من البشر د انسان احدن یو کس فقولی وایا انی نظرت للرحمن یقینا ما نظر منلی د الله لپاره صوما د روژې فلن اکلم اليوم انسیا پس به هرګز خبرې ونه کوم نن ورځې چا سره دا د عیسی علیه السلام زمانه کې د هغې شریعت کې دا جایز و بیا وروسته منسوخ شو د چپوالي روژه چې سړی د چپوالي روژه ونیسي زه به چا څه خبرې نه کوم نو دا روژه اوس نه کېږي فاتت به قومها پس راوسته دی لره د عیسی علیه السلام لره خپل قوم ته دی تحمله را بار کړی و قالو دوی ویل په غېږ کې راغستی وراله خپل قوم ته قالو یا مریم دی قوم ویل ای مریم لقد جئت شیئا فریا یقینا تا خو راتللو کو په یو ناشنا څیز باندې تا یې څه چلو کو یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء ای خور د هارون علیه السلام ای خور د هارون دا هارون علیه السلام چې کوم د موسی علیه السلام ورورو دا هغه نه بلکې هغه په سوونو کال مخکې وړاندې تیر شوی د حضرت مریم نه
نو دې د حضرت مریم د رور هارون نوم یا اخت هارون خور د هارون ما کان ابوک امرأ سوء نو پلار ستا چې کوم دی سړی بد وما کانت امک بغیه او نو ستا مور بدکاره دا بدکاره او زناکاره نه وه نو ته خو د ښه خاندان ښځه یې وروڼه دې هم نیکان دي مور دې هم چې کوم دی نیکه وه نو بیا تا دا کار ولې وکړو فاشارت الیه نو دی اشاره وکړه د عیسی علیه السلام ته قالو دوی ویل د قوم ویل کیف نکلمو څرنګې به خبرې وکړي من کان فی المهد څوک چې وي په زانګو کې صبیا ماشوموالي کې څوک خبرې نشي کولی قال عیسی علیه السلام فرمیل انی عبد الله یقینا زه د الله بنده یم آتانی الکتاب ما ته کتاب را کړی دی وجعلني نبیا او زه پیغمبر ګرځولی لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حدیث کې راځي چې زه هغه وخت نه الله ما ته پیغمبري را کړې وه چې کله آدم علیه السلام لا خټه پرته وه زه پیغمبر جوړ شوی یم دا الله ورته مخکې نه چې کوم دی دا ذکر کړی دا دونه په ماشوموالي کې چې خبرې کړي او بیا داسې خبرې کړي چې هغه یو ښه ځیرک یو هوښیار انسان کې د ماشوموالي په شان ماشومانو په شان خبرې نه دي کړي ما ته الله کتاب را کړی زه پیغمبر ګرځولی یم وجعلني مبارکا زه ګرځولی یم د برکت والا اینما کنت کوم ځای کې چې زه یم واوصاني بالصلاة والزکات ما ته حکم کړی د مونځ او د زکات ورکول ما دمت حیا تر څو پورې زه ژوندی یم نو په هغه وخت کې مونځ فرض و نوعیت کیدی شي جزئیاتو کې فرق و خو مونځ پې فرض و کیدی شي رکعتونو کې فرق یا په مونځونو په مقدار کې فرق خو مونځ پې فرض و او زکات پې فرض و وبرم بوالدیه او زه بوالدتي او زه نیکوکاره یم بوالدې د خپل مور سره ولم یجعلني زه نیکوکاره وګرځولم د خپلې مور سره ولم یجعلني جبارا شقیا او زه یې ونه ګرځولم بدبخته او سرکشه جبارا سرکشه شقیا بدبخته والسلام علیه السلام دی په ما باندې یوم ولدت په کومه ورځ چې زه پیدا شوم و یوم اموت په کومه ورځ چې زه مرم و یوم ابعث حیا او په کومه ورځ چې زه به ژوندی کېږم ذلک عیسی ابن مریم دا و عیسی زوی د مریم قول الحق وینا حق یې وکړله الذي هغه فيه یمترون چې تاسو پکې شک کوو ما کان لله نه د الله لپاره ان یتخذ من ولد مناسب نه د الله لپاره چې اولاد ونیسي د الله اولاد نشته دی چې څنګه عیسیان وایي چې عیسی علیه السلام د الله پاک زوی دی نعوذ بالله دا صحیح نه ده سبحانه والله پاک دی د اولاد نه اذا قضا امرا کله چې فیصله وکړي د یو کار فانما یقول له کن فیکون یقینا وی الله پاک کار ته کن شا فیکون کار موجود شي ان الله ربي وربكم یقینا الله زمونږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی فاعبدوا تاسو د الله بندګي وکړئ هذا صراط مستقیم دا را نیغه لاره فاختلف الاحزاب من بینهم اختلاف وکړه هغه ډلو په خپل منځ کې دې کې بیا اختلاف وکړو چې دا هو د الله په حکم پیدا شوی دی چا به ویل لکه کوم مسلمانانو عقیده ده او د عیسیانو عقیده چې دا الله زوی دی دارنګې د هغه وخت کې چې کوم خلک موجود وي هغوی پرې د زنا وغیره تهمت ولګو فویل للذین کفروا هلاکت دی هغه خلکو لپاره چې کافران دي من مشهد یوم عظیم چې دی حاضریږي دغه لوی ورځ ته چې قیامت او د محشر ورځ به اسمع بهم الله ډېر اورېدونکی دوی لره دی وابصر والله ډېر لیدونکی دی یوم یأتوننا په هغه ورځ باندې چې دوی موږ ته راشي لکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان به په دغه ورځ فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کړي وانذرهم دوی لره ویروه یوم الحسرة د ورځ د افسوس نه اذ قضی الامر کله چې فیصله شي کار انسانانو سره حساب وشي جنتیان به جنت ته لاړ شي دوزخیان به دوزخ ته لاړ شي مرګ به د ګډ په شکل کې دا د دوی منځ کې ذبح شي چې همیشه به جنت کې جنتیان همیشه به دوزخ کې دوزخیان دا به ډېر د افسوس ورځ وهم فی غفلت دی په غفلت کې دي وهم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي دی غفلت د وجې نه انا نحن نرث الارض یقینا موږ به میراث وړو د ځمکې لره د ځمکې دا میراث د ځمکه به موږ ته پاتې کېږي ومن علیها
او چې څه په دې ځمکه کې دا ټول به موږ ته پاتې کېږي و الینا یرجعون او موږ ته به واپس کېږي دا خلک دا ټول په ټول مخلوق دا واپس موږ ته راځي